او اوکې کنه اوکې نو تاسو د ویډیو لینک تاسو داسې پیدا کولای شئ چې دا وګورئ د چینل نام ده په دې باندې یا په دې ټایټل باندې تاسو کلیک وکړو نو دا وګورئ تاسو سره ډایرکټ هغه ویډیو لینک راغی نو دا ما کاپی کو دا وینې دغه ویډیو استعمال سره ده کنه دا وګوره بالکل اوکې ده نو دا مې کاپی کو اوکې دا ویډیو لینک آیډنټیفای کول نه دی مشکل واده پوښتلو کنه صحیح اوکې اوکې ان ابادا بیا زه کوم ماډول واخلم ویډیو ګور دا ټول ماډول ما کړی انډیویډوال اوس پتا اوس چې دا صحیح. ویب سټ چې ګرځو نو تاسو ته پته لګي چې دا ویډیو ماډول دا ټیکست دا شاید دا ټوګل دی صحیح. دا لیست آیکن دا څه شي دی نو تاسو ته سټپ بای سټپ ان شاء الله داسې معلومات راځي اوکې دا نو بای ډیفالت موږ سره ویډیو چې کومه دا ویډیو باندې کلیک وکړو اوه دا موږ سره پلیس لا اوکې دا نو دلته به موږ چې سلیکټ کو ویمو ځکه چې موږ کوم جن دا ویډیو راخسته تاسو کدا وګورئ دلته چې لیکلي دی ویمو اوکې دا نو ویمو لینک ته نو د وجه ما ویمو سلیکټ کړه نو دا به ریموو کو دا لینک او خپل لینک مې چې کوم کاپی کړه دا آب دلته پیسټ کو نو هغه ویډیو سیم ټو سیم شو هیر نه نه جی دا ویمو د کسر دی په ځکه یوټیوب ولې لیکلی بیا نو بیا به البته به یوټیوب سره لټ نو دلته به یوټیوب سلیکټ کړئ ک ډیلی موشن به کا کلاینټ ته د 10 سنت کړي په چیټ چې نو ته به غته اپلوډ کې دی جتا میډیا غته میډیا ته اوکې دا میډیا ته دلته اپلوډ کې چې میډیا ته چرنګ ته دلته اپلوډ کې نو فار ایگزامپل دا څه به لینک کر کاپی کې لکه دا دا لینک ما کاپی کو اوکې دا او دلته برای سه سلیکټ پکې سیلف هوسټډ اوکې دا یا دلته نه کوي سه یا دلته لیکلي دی ایکسټرنل یو آر ال نو دا به ان کې هغه ویډیو یو آر ال به دی جنر کاپی کې چې کوم تا بیک چې اپلوډ کړی دا اوکې دا ٹھیک صحیح صحیح اوکې نو اوس موږ سره چې دا ویمو دا نو ویمو ول لینک مارک کاپی کړه دا الریډي او ما دا پیسټ کو اوکې دا نه جی دا ویمو چې د ویمو جلا ځان ته شاید د یوټیوب جلا ځان ته شاید نه یس دا ځان ته شاید او ویمو لکه سیم ټایم یوټیوب غوندي سیستم دا ایغه ها یوټیوب غوندي سیستم دا اچھا ما ویل چې د ویډیو لینک هوتا یوټیوب نر واخیستا ول د لګول ویمو نه ماستر صاحب یوټیوب لینک نه دا تاسو کدلته وګورئ تاسو کدلته وګورئ د څه لیکل دی ویمو اوس تر کنه کته فار ایگزامپل دا نام نو لیکلای سره نو تاسو ما په دې ټایټل باندې کلیک وکړو نو که تاسو دلته راشئ نو دا وینئ د څه لیکل دی ویمو دا ویمو سیم ټایم یوټیوب غوندي سیستم نه ما خپل ډېر یوز کړای نه دا خو دا یوټیوب غوندي ویډیوګانې خلک دلته اپلوډ کوي یا بس صحیح ده اوکې دا نو دا وینئ دا لینک مې کاپی کو پوښتلې دا ویمو لینک مې کاپی کو خپل ویب سټ ته راننو نو دلته به ویمو سلیکټ کې او بیا به دا لینک پیسټ کې اوکې دا اوس دا اپډیټ کوم اوکې دا او دلته فرانټ ته راځم اوکې اوس په د ویډیو سایز ته وګورم او خپل ویډیو سایز ته وګورم چې دا دوره دا اوکې اچھا نو ویډیو سایز و آی تھنک سیم ټو سیم دا اونلی لشکی مې کوم عملی وړه کړه او لږ به پاسنه سپیس ورکو او لاندې نه به سپیس پیدا کو اوکې دا نو سپیس پچرنګ ز پیدا کوم دلته ورایسه سیکشن ته اوکې دا کدا چې تاسو کنفیوز ایڈوانس کې به کدا چې تاسو کنفیوز کېږئ نو دلته وګور 6 ډاټ باندې راځو دا وینئ 10 سپیسر نیسه د ورکینګ نه پاسه چوا اوکې دا فار ایگزامپل 50 بای ډیفالت نو دا ته زیاتولای شي کمولای شي اوکې دا نو 50 په پاسه نو ورکو دا پیسټ بازار پورا دی نو دا به 50 کو او بیا کتا سو وای چې یار لاندې کوم بل ماډول اخستو نو چې بیا لاندې نه لږ سپیس وتا نو دغه سپیسر به ونی سي او دا بدلته پیسټ کې اوکې دا اچھا اوس سمون چې معمولی لږ کې وړو کاسي نو دلته په دې سیکشن باندې مې کلیک وکړو لږ به ویډت معمولی نو دې سره وړ کې کېږي کنه نو آی تھنک دوره ویډیو سایز ټیک تا اوکې دا نو تاسو خپل اندازې ته مو ګوره دا څنګه د چوکت فوټه دې راخستی اوکې دا اوکې اوس په دا سیکشن څنګه جوړو ګورسلی خو نه کلاس شي نه صحیح ده اوکې دا اوس دا ډېر مزه کوي دا کلاس یاره اوکې دا اوس دا ویني دا سیکشن خو موږ جوړ کو ویډیو مو واخستو وګوره سیم ټو سیم ایغو لغوندې روانه ده هر شای کې اوکې دا ان بعد به اوس دا سیکشن جوړو اول به په دې ټیکسټ واخلو بیا به ان بعد بیک گراوند کلر ته داسې سټایل ورکو اوکې اول به زه بیک گراوند کلر کاپی کړم ځکه چې موږ به ټیکسټ کلر وایټ اخلو نو چې کله ما بیک گراوند کلر وایټ او ټیکسټ کلر وایټ سي نو ماته به نشکاري اوکې دا فول ویډث مې واخستو اوکې ان بعد مې په دې پلس باندې کلیک وکړو او دلته مې شا ډرا کړل دا سوري ټیکسټ لا ناخلو اول بچو کو بیک گراوند کلر دلته سیکشن باندې مې کلیک وکړو ډایرکټ رن سټایل ته
په classic باندې مې کلیک وکړو image خو نه upload کوم only I can use the color. Okay, دا color مې use کو. Again you can click to the plus icon and select to the heading. Okay, and you can copy this text. Okay, you can copy of this text and paste here. Okay, and color select to the white. Okay, you will come here and click to the font extension and you check it the size. Riboto 36 47 700. Okay, दलता बराई से Riboto already select था 36 700 sorry और font line height 47. Okay ده. अच्छा इन بعد بیا دو اخسته دا یو بل ټیکسټ اخسته دا. اوکې ده. فور ایگزامپل دا خو جو اوکې اوس ماته داسې ښکاري چې دا ټول سیم ټیکسټ نو دا به زه یو ماډول چې اخسته یم چیک پکو چې د فونټ سایز چوره ده 20 د فونټ سایز چوره ده 18 نو دا یو ماډول چې ځکه نه سخته چې یو ټیکس غټ تا او بل ټیکس وړو کده د وجه. اوکې ده. نو دا ټیکس په ځکه کاپی کو دا ټیکس مې کاپی کو. اوکې ده. او دلته برای سه دلته یو بل هډینګ واخلو یا ټیکس ایډیټر اخستای سه. اوکې ده. اینی ون ته سلیکټ کوای سه دا مې وستور. اوکې ده. ټیکس کلر به چکو ته مت وایټ سا. اوکې ده. این بعد با ز رایس 720 26. اوکې ورکسا 20 26 700. اوکې نو ټایپوګرافي ته برای سه اوله به سایز سلیکټ کو 20 726 26 line height था. Okay ना. इन बाद बबिया quickly come here and copy of this दादवाड़ बच्चे को 18 दो द्वाड़ वाल font size same दा नो दा उगर दादवाड़ मेरे copy करल. okay दा या तो जुदा जुदा हाँ खस्ता है like for example तो है चार दा जुदा जुदा खाना you can do it. दलता 6 dot बंदे में click होके text editor में दल तरवा खस्ता और दलता text बंदे का click किया का visual चे put कवे. okay दा दाम दलता paste को style तरा लेना दे कलर में चेक को white में को او بیا بدل ترایسو د ټیکس سایز بچک کو. اوکې دا پیغه ټیکس کوم ټیکس سایز تاسو معلومه پیغه جی باندې وکلیک کوله کدل ته وکلیک نه کوي پیغه ټیکس باندې په پاس کلیک کوي 18 24 500. اوکې 18 500 24. اوکې نو دغه ماډول نه بیا ډوپلیکیټ واخلو. اوکې دا او دغه ټیکس په بیا په چور واچو خلی ټیکس په ته چینج کو نور خو سایز سیم ټو سیم ده کنه کچېره بدلو خو خلی نو دغه نه مې ډوپلیکیټ واخسته په ټیکس ایډیټر چې وکلیک وکي دلته بیا پټ کې. اوکې دا ټیکس مې پسې واچاو. اوکې اینا بعد با بیا چې شې دي کته سو وګورو اینا بعد دی لیست آیکن دی دا شای موږ مخ چې نه د کړه دا بچرنګ کوچ دا سه ټیک نشان هي وسره او دا سه ټیکسټ نو د دې لپاره یوز کیږي لیست. اوکې دا نو چې ځکه نو لیست باندې به داسې نام باندې به سرچ کو یا تاسو به داسې وګورئ نو دا لیکلي دي آیکن لیست دا موږ سره چې دي دا آیکن دي او دا موږ سره لیست ده. لکه زه تاسو ته وایم چې ماته یو لیست تیار کو نو تاسو به پوینټ ټو پوینټ ولیکو. اوکې دا نو دغه آیکن لیست یا آیکن لیست په نام باندې تاسو سرچ کولای شئ او دې لاندې به پرېږدو. اوکې دا نو زه به لاندې ول ریموو کو دا به ریموو کو. اوکې دا دلته به راشئ اونلی دا ټیکس ما کاپی کړه دا ټیکس په کاپی کو. اوکې دا یو به ډیزاین کو نو ټول به سیم ټو سیم نو آیکن باندې برایسو نو آیکن سټایل ته وګورو دا داسې ده. اوکې نو دلته به تاسو سره به چیک په نام باندې چیک نو فار ایگزامپل دا یو چیک تا دا چیک تا اینی ون چیک تا کوم یو چیک یو استعمال سلای دا فار ایگزامپل دا به فعال سلیکټ کو انسرټ کو. اوکې نو اوس د آیکن باندې به کلر باندې استعمالول غوښتل سي نو دلته سټایل ته برای سي آیکن ته برای سي کلر به د آیکن ولشه کې وایټ کې نه کلر به وایټ کو او هاور کلر نه نو دا ځکه نه میچ کیږي که تاسو فار ایگزامپل وایو چې یار چنه چې خو ورسیم سو تاسو کدلته په دې سترګې باندې کلیک وکړئ دلته راځو تاسو کدلته وګورئ دلته بیک گراوند کلر نه د استعمال سره دلته بیک گراوند کلر هم استعمال سره ده. اوکې دا اوکې نو فار ایگزامپل دا آیکن لیست مشته چې فائدہ را نه کړل لکه چنه چې خو ور ډیزاین سو کلی کلر به دا وایټ کو نور کو هغه ایغه ته ور سیم سو اوس موږ ټرای کوو چې ایگزیکټ سیم ټو سیم آی نیډ دیس ون. اوکې نو زه به داسې وکړم چې زه به یو ولیکم بیا آیکن یو د آیکن لیست یو د آیکن
یو د آیکن باکس یو د آیکن لیست یو د آیکن باکس نو آیکن باکس چې دا ده چې چې ته بیک ګراوند کلر لګوای سي دیونه اوس مې آیکن باکس راوړو مخکې مو کړای دا وته وګورو چې بیا اگین وکړو د آیکن باکس موږ په بل طریقې کې کړای اوس دلته ته دا فائدہ ونه خستای سي دلته رانه آیکن مې سلیکټ کو فار ایگزامپل چیک په نام باندې مې سرچ کو اوکے دا فار ایگزامپل دا مې سلیکټ کو اوکے اینڈ دا مې چې کله پیسټ کو نو دته ما ویل چې ته راځه لیفت سایډ ته اوکے دا هډینګ به ریموو کو اوکے دا او دلته چې کوم ټیکسټ تا هغه به چې واچوم اوکے دې چې پر پوښتنه کنه اوکے نو سټایل ته به کویکلی کم راځي او دلته نو دلته بیا لیکلي دی ویو نو ویو د چرنګ سکیچ دی هغه سیس ډیزاین جوړ څه کنه اوکے دا یا فریم خالی فریم دی کنه د غاغه چې دی سکیچ چې دی اوکے دا نو اوس په دلته سایز ته کویکلی راځو اول بده ته وای چې تا سوري بیک ګراوند کلر وایټ تا اوکے دا آیکن زکه پټ څه چې دی آیکن کلر هم وایټ تا تاسو اوس ته وګورئ آیکن کلر الته چې دا کلر یو سلای دا نو دا کلر وزه اگین کاپی کو اوکے دا او د آیکن کلر دا اوکے ان بعد دین بعد بس سایز یو ټیک تا کنه آی تھنک اوکے ان بعد اوس دا ټیکس لږ لاندې پاتې سو آیکن لږ پاس لاړای نو دلته کنټینټ ته برای سو تاسو ته ما ویلو ورټیکل الیمنٹ نو ټاپ مطلب دا د میډل ته وګورئ باټم بالکل دې سره لاین چې څه کنه وګوره تاسو آیکن باکس نه مختلف قسمه پرپس د پرته استعمالوای سي مخ چې موږ کوم شاونه جوړ کړو تاسو خپل ویب سټ تراسو دا ایمیج باکس تا آیکن باکس دا فلپ باکس تا آیکن باکس مولا دلته نه کړه خو آیکن باکس سیم ټو سیم دا سټایل چی خو دلته موږ ایمیج اپلوډ کړه دا دلته به ته دا سه آیکن استعمالوي اوکے نه خبره ورسېدو کنه صحیح هو اوکے نو اوس په سیم ټو سیم زب صرف ټیکسټ ور کاپی کوم اچھا اوس په داسې وکړو چې د کانټینټ باندې به کلر بچو کو وایټ پکو او سایز مې هم معلوم کو چې د سایز چور د ټایپوګرافي ترانه په دې باندې کلیک کو 18 30 500 اوکے دا نو دلته ټایپوګرافي ته برایسو اوکے دا ډسکرپشن ټیکسټ اوکے 18 27 400 18 27 500 400 اوکے دا اوس په دغه نه ډوپلیکیټ اخلو لکه دا وګورئ دغه نه به ډوپلیکیټ اخلو یا ولش کی داسې چې دا پاسه نه سپیس نیسی نو دا به ختم کې دا به ختم کې اوکے دا ډوپلیکیټ تو وګورئ کرتے رہو چلتے رہو اوکے دا اوس کتا سو دا سوچو کو نو دا پاسه نه ډیر سپیس ته دی من چې کتا سوچو کو ودر چې فرنٹ ترایس دغه دې منځ چور سپیس ته او دلته چور نږدې دی اوکے دا نو اوس دا سپیسینګ ریموو کو بچرنګي دلته خو سپیسر نو سوره چوي دلته خو موږ الټا سپیس ریموو کو نو په دې ماډول باندې وکلیک اوکے ایڈوانس ته برایسه او دا وګوره دلته چې کوم دا مارجن او مارجن باندې به ماینس چکه چې کله فار ایگزامپل کته دا پاس نور کړه خو موږ پیډینګ ورکاو کنه پیډینګ باندې سپیس پاسه نه وردرومي اوکے نه خو دلته کته سو مارجن ته سوچو کو نو مارجن باندې چې کله ز ټاپ کوم په دې باندې هم پاسه نه سپیسینګ ورځي نو زه خو سپیسینګ ریموو کوم نو دلته په دې لاندې باندې وکلیک وکړو نو دا بچرا سي ماینس ته بلاړ سي پوښتنه نو چې ماینس ته لاړ سي نو چې به ته چور سپیسینګ په کموي نو یو کین ډو اټ انډرسټاند اوکے نو دا وګوره دا بیا ډوپلیکیټ کوم ځکه چې ما سره نور د بدرې دي هغه به هم ورته کاپی کو دا مې کاپی کو او دې باندې مې کلیک وکړ دا به ریموو کو اوکے نه بعد بیا دا نو لیمټ اوکے نه بعد ډوپلیکیټ اوکے نه بعد بیا څه شي دي بیا دا ټیکسټ وګوره دا سیم ټو سیم دا ټیکسټ سایز دا او دې ټیکسټ سایز سیم دا اوکے دا نو اوس په موږ بار نه خلو دغه ماډول به کاپی کو اوکے دا او دلته بیرارو دا به پیسټ کو په دې خو کنفیوز کېږو نه چې زه دا کاپی ټو پیسټ کوم نه هو شارټ کټ کار ده اوکے دا نو نه بعد بیا دغه لاین چې کوم دا به بیا کاپی کو وادردل دا لاین مې کاپی کو دی لاین پر دغه دا ټیکسټ کوم دا سیم ټو سیم سایز دا
اوکې دا مې ګوره دلته پیسټ کو اسانتیا داسې ده چې ګوره موږ فند سټایل ته کو درمونه خالي ټیکست پټ کو اینا بعد بیا که تاسو ته وګورو اینا بعد بیا دا ټیکست اوس هم ډیر دی یار بیا به دار کاپی کو واپس دغه مین هډینګ دا به دلته پیسټ کو او سایز آی تھنک لږ د غټ ته نو لږ به معمولی چک کو کده چې سایز ډول غټي او ایغول سم ده کنه ډول چوره دا 20 او ډول چوره دا 20 اوکې آی تھنک سیم ده اوکې اینا بعد به بیا دا ټیکست کاپی کو وګوره دا ټیکست اگین کاپی کو دا به دلته پیسټ کو اوکې چې دا کلمه پیسټ کو په ټیکست ایډیټر باندې رانه دا مې دلته پیسټ کو اوکې بیا اینا بعد بیا دغه ماډول دي اوکې دا مې کاپی کو اوس آیکن کومه تیار رخصتي دي آیکن باکس اوکې نو امه دلته پیسټ کو چې پیسټ مې کو نو دلته به دا ټیکست راچم اوس که تاسو دا سوچو کو د آیکن لاندې راغی ولې ټیکست زیات سو ولې نو ته وړدو نو دا نو اوس په دلته سټایل ته برایسو کنټینټ ته برایسو کنټینټ چې بدته وای چې باټم نو په میډل سره که په میډل نه په ټاپ نو ټاپ باندې انتهایی پاس جی نو زه بدته وای چې تالته ته په میډل باندې وسالته موږ په باټم باندې شو ځکه ون لاین ټیکسټ دلته ټو لاین ټیکسټ نو د وجه ما په میډل باندې اوکې دا بل کاپی مې وخته اوکې دا مې کاپی کو دا مې دلته پیسټ کو اوکې بیا مې بل کاپی کو دلته رانه ډوپلیکیټ دا ډیزاین کوو ان شاء الله اوس داسې ګډ وډ ښکاری مازغه ما خپل ورګرځېدلی دي اوکې دا دلته راځو دا مې ډوپلیکیټ کو او دا پیسټ کا اوکې اوکې شا اوکې اچھا اوس په اوله موږ داسې سټایل یوز کو چې دا دو کوم سټایل یوز کړه دلته وګوره په ټاپ هم یوز سلاده او باټم ته هم یوز سلاده اوکې دا نو اوس په دلته دواړو لوري یوز کوو سیکشن ته برایسو اوکې دا اول که تاسو سپیسر استعمالو فار ایگزامپل چې لږ پاسنه سپیسي اوکې دا اوکې دا او لږ به لاندې نه سپیسر ولګو اوکې اینا بعد به اوس پاسه او لاندې ول دغه سټایل به پکو چې دا کوم سټایل دا جوړ سلاده او کوم سټایل دا باټم دا جوړ سلاده نو اوس په سیکشن ته راځي سیکشن باندې وکلیکو کې دلته لیکلي دي شیپ ډیوایډر اوله ولا ټاپ ته مخکې خصلی باټم مو سلیکټ کړو اوس ټاپ ته نو ټاپ باندې بدا 1 by 1 مو چکو ماونټنز ناٹ لایک اوکې دا نو دې چې به 1 by 1 بدا چکو تاسو چې کوم ډیزاین به خپل په چش کړو هغه به سلیکټ کو اوکې اوکې نو دا دې طرف ته د موږ ایغه طرف ته اړو نه 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 دا ټیک تا وګوره دول د ورایسو د کوم دا دولا دې طرف نه چیګه ده او آی طرف ته ټیټه ده موږ ولا آی طرف نه چیګه ده اوس په دې ته موږ سیستم چینج کوو अपना अच्छी कैसा मतलब जैसे कि اوچت अच्छा هایټ high width اوکې نو ما دا اپډیټ کو اوس دلته لږ په فرنٹ باندې ګورو اچھا موږ ول دې طرف ته لاندې تللی دی او یو ول دې ته دلته نه چیګره او چت راغلی دی او دلته ښکته شوی دی لاین اوکې دا اوس په موږ ټرای کوو چې په ویډ ته هایټ ویډ باندې موږ لږ د ډیر فاین کو اوکې مخکې به دې چې یو بل شای راته اوکې دلته به رایسو کلر زون لګوای سي فلیپ اوکې دین علاوه فن اوبیسیټي اصل نه دی چې دا غوښتلی کنه
بهرحال دا به زه بیا کلاس نه بعد اسې ټیم خرابوي که نه فار ایگزامپل دا مې ولګاو او باټم ته به یو ډیزاین ولګو اوکې ده که نه نو صحیح باټم ده. ته نو باټم ته به اینی وان فار ایگزامپل زیګ زیګ لاین ولګو نو زیګ زیګ نه لږ کې به معمولی ټراینګل نه ټایل اوپیسټي باټم ته مې داسې اوپیسټي ولګوله اوکې ده نو دا سیکشن موږ جوړ کو اچھا اوس که تاسو دا سوچ وکړو چې لږ خپل سیکشن موږ اورویو کو دوول سره لږ اورویو کو پوه شئ که نه دا ته لږ صحیح سپیس ته موږ ولې چې دلته سپیس صحیح ده اوکې ده بیا اینه بعد بیا دلته سپیس صحیح ده پوه شئ که نه نور بیا دا لاین بیا دلته لږ ډېر سپیس ته که تاسو وګورو نو اوس به موږ خپل پیج ته راشو دلته خو سپیس ټیک ته نو دلته که تاسو په دې ماډول په تور باندې سپیس ورکوای سو داسې پیډینګ سوري ماینس نه دلته داسې ورکوای سو یا سیده سپیسر ته دلته لاړ سو او سپیسر به دیجی ته ډرا کوی سیم لایک دیس ون اوکې ده صحیح. چې کوم یو تاسو ته اسانه زه به مختلف قسمه طریقو باندې کوم چې تاسو ته اسانه اوکې ده اینه بعد بیا دا ډیر زیات نږدې دي دلته لږ سپیس موجود ده که تاسو سوچ کو دیجی چې اوکې ده نو داسې به وکړو دلته به فرانټ خپل ته راشو په دې ماډول باندې به کلیک وکړو ایډوانس ته به راشو لږ به په اسانه سپیسینګ ورکړو ډیر نه خو معمولی دا موږ تر دې چې پورې جوړ کو اوس ته وګوره وای چوز اس اوکې ده نو دا به وګوره دا ما الریډي دغسې اخیسته ده خالي ټیکس به چینج کوم چیرته ما اخیسته ده دلته ما اخیسته ده نو دوباره نه فانټ سایز چک کولو ضرورت شته نه کلر کوډ کاپي کولو ضرورت شته هیڅ چیز ضرورت نشته ډایرکټ به زه دلته راشم پاس دیجی ته پوه شولې دا به څه کړه کاپي کړه ځان سره مې کاپي کړ لاندې لاندې به سکرول سو په دې پلس باندې به کلیک وکړو دا به واخلم په دې به کلیک وکړو دلته به اګین پلس باندې کلیک وکړو خو دلته به ماډول ډرا کوم نه ځکه چې ما الریډي کاپي کړی ده پیسټ اینډ بیا به دلته کلیک وکړو ما ټیکسټ کاپي کړی دی دیجی نه که نه دیجی ول ټیکسټ په کاپي کې ځکه چې دا هاو اټس ورک او دې کلر سیم ده نو بیا دوباره کلر کوډ کوونو نه بچ کېدو له وجې دا ده اچھا بیا به اینه بعد افلانه جی دلته خو تاسو سیکشن نه واخیستو که نه پلس باندې کلیک ونه کړو ولې مې نه دا به ډایرکټ سره دی ورته ګوره پلس باندې مې کلیک وکړو اګین دا سیکشن مې واخیسته وادرېده که نه اچھا صحیح ده صحیح نو ما هغه ماډول ډایرکټ کاپي کړو الریډي نو په دې پلس مې کلیک وکړو نو کله خو به موږ دا دلته نه راوړو خو دلته زه دلته ډرا کوم نو ما الریډي هغه ماډول کاپي کړی ده نو پیسټ باندې مې کلیک وکړو اوس په وای چوز اس بیا کاپي کو اوکې ده وای چوز اس مې کاپي کو او دلته راننه او دا به دلته پیسټ کوم اوکې ده اینه بعد به بیا دلته راشي دا ټیکسټ په کاپي کو ټول اوکې ده احمد سپیکر دې بند کړل اوکې اینڈ ټیکسټ ایډیټر مې دلته واخیستو اینڈ دلته مې ټیکسټ باندې کلیک وکړو دا مې ریموو کو او دا مې پیسټ کو اوکې کویکلی برایسو دلته فونټ فیملی به دې ول چک کو 18 24 500 اینڈ آلسو you can copy of this color code this text okay da 18 24 500 okay style to baraisa awala wala color code ورته یوز کو 18 24 400 18 24 400 500 okay او ټیکس بچا کو په سنټر به تاسو کدل ته وګورئ دلته منچ سپیس ته نو داسې به وکړو چې دا به جدا ماډول چوخلو دا به جدا ماډول چوخلو اوکې دا نو بیا به موږ سره سپیس کښلا راځي اوکې نو دا کنټینټ تراله دا مې ریموو کو یو ګر بس بای ډیفالت هته دلته نه انټر بٹن والا سي دا سه چور سپیس ته ورکوي سي خو بهرال کته وای چې نه زی جدا ماډول چاخلو نو یو کین ډو اټ اوس دلته کې خپل مو بریک استعمالوي شو ایچ ټی ام ال کې مو بریک څنګه غوښتو بریک استعمالوي سي ټیکسټ ایډیټر باندې کلیک وکړه دی باندې کلیک وکړه دلته ولیکه بي ار داسې کوډ چې ولیکه بي ار نو دا وګوره لږ سپیس ورغی نو بل غټ ولیکه نو دا وګوره بي ار سپیس پیدا کو اوکې دا اوس تاسو پاس او لاندې نه لږ کې تاسو چې دا سیکشن نه لږ راخته سي نو سپیسر هم استعمالوي سو او دا طریقه هم زده کو چې په سیکشن ته برای سي په لیاوټ چې به ایڈوانس باندې به ډایرکټ کلیک وکړئ دا به داسې تاسو سره دا به ختم کې نو ټاپ نه هم ورکا چورته ورکوي اوکې دا 20 30 40 50 ورکه او باټم نه لږ کې ورکه چې د لاندې موږ بل ماډول خلو چې ادب سینز دونی نو د ایریا اوس دی چې پر اسله دا لاین کوم دا اوکې دا نو د لاندې بٹن ستا یس
نو بټن الریډي موږ اخستې ده که تاسو کتلی خالی آیکن یې چینج ده نو ګوره تاسو به دغسې ټایم بچت کولو دپاره بټن ما ډېره اخستې ده دا چې ډېره غټه ده دا به زه وکړم میډیم اوکې ده نو میډیم مې سلیکټ کړه دا مې کاپي کړه وګوره کلر کوډ خالی ټیکس آیکن چینج ده او دلته راننه دا مې چک کړه پیسټ کړه وګوره اوکې ده نو تاسو فار ایگزامپل ګیټ کوالیفاید ده دا آیکن ده نو دا آیکن به څرنګه یوز کوو په دې آیکن باندې به کلیک وکړئ دلته به ولیکو چک دې نام ورته یاد ده دې د وجې ته بدلم اوکې ده ویر از مای چک this one اوکې ده نو دا وګوره دا آیکن او دا آیکن سیم ټو سیم اوکې صحیح اوکې کویکلی اچھا بیا اینا بعد بیک گراوند ایمیج یوز لده دا ما الریډي کاپی کړای ده لکه ځان سره مې سیو کړی ده په دې پلس باندې راځو پلس باندې مې کلیک وکړو فول ویډ سیکشن ماکسو سیکشن ته راځو اوله بیک گراوند ایمیج لګم سټایل ته راننه په کلاسیک مې کلیک وکړو ناٹ یوزډ کلر اونلی یوز ټو ایمیج اوکې بیکاز هیر ایمیج یوزډ اوکې دا نو الریډي ما اپلوډ کړای ده دا دلته اویلیبل نه ده ما اپلوډ فایل باندې اپلوډ کړای ده اوکې دا نو انسرټ میډیا اوکې نو پوزیشن سنټر ټو سنټر attachment فلحال skip it and no repeat and size is cover okay نو اوله بچو کو اور result په کاپی کو اوکې دا په دې پلس باندې کلیک وکړو هیډینګ وا دلته راونه چې هیډینګ راونه دا ټیکس پر ریموو کو دا ټیکس په وردا لیکو دته به اوتوه چې ته په سنټر سا کلر دیتا وایټ سی اوکې دا نور فونټ سایز به دیجنه معلوم کو اوکې نو دا وګوره په دې ټیکس باندې پاس رانه او دلته مې کلیک وکړو 40 52 700 اوکې نو دلته سیټ ته کلیک وکړو ټایپوګرافي ته رانه 40 52 700 اوکې 600 نه به دا 700 ته وړو او دا چې دی مو سره 52 اوکې اینا بعد تاسو که دا لاین وکاته دا لاین دا موږ نه دا کړه دا نیو ده اوکې دې ته ویل سي ډیوایډر یو د سپیسر یو د ډیوایډر مطلب دا د لاینز ته ویل سي لکه یو لاینز ته کریټ کې اوکې نو د 6 ډاټ باندې مې کلیک وکړو دا وینه تاسو دا ګورو ډیوایډر نو ډیوایډر مې دې لاندې پرې خو دا اوکې دا نو دا تاسو وینو دا بلیک کلر وته چینج کوم کویکلی چې تاسو ته لښکاري اوکې دا د وایټ غټاو تاسو دا لاین ښکاري کنه اوکې دا نو تاسو کدلته وګورئ دلته خو ډیر وړوکی ویټ هم وړوکی ده او لاین هم وړوکی ده نو دې وړوکي کولو دپاره تاسو دلته به رایسو سالویټ ډاټ یا کوم یو لاین تاسو ته پکار یې تاسو ته داسې لاین پکاري تاسو ته کرو پکاري اینی ون کلر ته سلیکټ کوای شئ اوکې دا ای سټایل سلیکټ کوای شئ نو زه به سالویټ سلیکټ کوم او دا به سنټر باندې کوم سنټر کم باندې ځکه چې زه دا لاین سنټر ته راولم دلته کنه نو ځکه نو چې په سنټر مې که لیفټ ته مې کوم نو تاسو ته ګورئ دې سایډ نه کمیږي دلته راغی نو تاسو دا په سنټر کوای شئ بیا او که ته الریډي په سنټر باندې نو اوس چې زر کماو نو دواړه لوري نه کمیږي اندازه به تاسو ته کیږي فار ایگزامپل دوره اوکې دا اوس ما ول لاین لږ چپاړ ده یغه ول لاین لږ کی نارای ده اوکې دا نو یغه ول لږ کی لاین چې نارای ده نو دلته مات شو کول دا ویټ ما زیات کړه دا بچ شو دا به 200 ای 2 کو اوکې دا 2 ده اوس که تاسو دلته سوچو کو دا دی او دی منچ ډیر سپیس تا زه تاسو ته فرانت شو کوم دلته لږور نږدې ده او مال چې سپیس ډیر ده اوکې نو دلته چې تاسو راشو دا وګوره مال سپیس لاین زیاده ده اوکې دا اینا بعد اوس تاسو په دې ماډول باندې کلیک وکړو دلته د لیکلي دی ګیپ تاسو په دې باندې هک واسو که تاسو دې ته نه سوچ کنه نو دا وګوره دا درکه اوهو اچھا دا وګوره د درکه په دې باندې خو دا کته ماینس تر ولا او ته ګوره په دې باندې ماینس چې نه کمیږي اوکې دا ماستر صاحب نو چې پاسه نه ورکوي پیډینګ نو دا لاندې راځي نو دا کمال صرف او صرف مارجن چې دا چې دا ته سپیسینګ په کموای سي دا سه کته وای چې نه دا سیزن نه کمو نو دلته واپس کنټینټ ترایسا سټایل ترایسا نو دا ګیپ پینه نه چوره من چې ګیپ پیدا ک اوکې دا نو دې ګیپ باندې هو کنټرول کوای سي کته وای چې یار ګیپ خو مې ختم کو خو بیا نور ورنږدې کولو ضرورت څه نو دلته ایڈوانس باندې کلیک وکې او مارجن بچا کې ماینس ته راوړل نو معاملې ته ورخځوای سي اوکې دا it's no big problem okay نو تاسو دا ټیکسټ چې هم لیکای سو یا کاونټر چې کاونټینګ چې هم لیکای سو فار ایگزامپل اچھا ووس ماستر صاحب ته هغه درې سیکشنو خبره انر سیکشن خبره د کړو ته یاد ده کنه
کومه سیکشن انر سیکشن ها 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 صحیح ده. اوس انر سیکشن دلته په کار راځي اوس خو موږ دا سیکشن خو موږ دلته نو خسته کته سوچو کې دا خو موږ فول بیټ چا خسته ده اوکې دا نو اوس داسې ماډول لپاره لکه دا خو فول بیټ چې راغی نو دا به ټیکس چرنګ ځاخنه دا ټیکس په چرنګ خنه زه خو به داسې نه کوم چې دلته بیا د پلس باندې کلیک وکړم په دې پلس تر راځه او دلته درې سیکشن په واخلم نو دې بیک ګراوند ایمیج او دې بیک ګراوند ایمیج خو به چینج شي که سیم ته یوز کې بیا به چینج راځي لکه داسې یو لیول چې باندې راځي چرنګ دا راغلی ده لکه داسې من چې بلاین په راغلی ډو انډرسټاند صحیح اوکې نو دغه پرپس د لپاره ته انر سیکشن استعمالوي سي نور پرپس چې ټایم بای ټایم یوز کوو صحیح ده کنه اوس دا انر سیکشن دا ده انر سیکشن مې دلته واخصو د لاین لاندې دینه د لاندې به ور پرېږدې دینه دلته به پرېښه اوکې نه واخسته اوکې دلته به رائټ کلیک وکې اصل نه دا لاین نه مې ځکه پاس واخستو چې دې ته موږ لږ پیډینګ ورکړه نو دا ځکه پاس راغی دا مې واپس جوړ اوکې دا انر سیکشن مې ماستر صاحب ته وګوره دا مې داسې ډرا کو او دا مې دې لاندې واچوي کلیر ده کنه کلیر اوکې اوس موږ سره دلته دوا آیکن دي اصل نه دا ویني یو پلس دا ماول آیکن چې کوم ځای تشکاری ماوس او دا دوا آیکن نو دا به موږ چکو درې بکو دلته اډ نیو کالم باندې اډ نیو کالم خو ما مخ چې تاسو ته شول او کنه که تاسو ته چلور پکاري نو دا ویني چلور دا یو کالم دوا کالم درې کالم چلور کالم ډو یو انډرسټاند اوکې نو تاسو دا یو ریمو کوای هوس لکه تاسو درې پکار دي نو چلورو نسته ضرورت اوکې نو دا ټیکس مې واخستو اوکې کاپی and دلته کلیک کا د دې پر ما هډینګ واخستو او دا ټیکس مې ریمو کو د چې ما واچول هینسه ډیجټس اوکې دا سنټر ته مې کو او کلر مې چا کو وایټ مې کو نه بعد وز کویکلی کم رایسو د سایز و معلوم کو 50 72 700 اوکې ټایپوګرافي باندې وکلیک وکړو ریبوټ هدا 50 772 لاین هایټ اوکې نه بعد وا موږ د لاندې نام سره کاپی کو بزنس انرولډ اوکې 16 24 500 اوکې دا نو د دې پر کته هډینګ ها خله کټکس ایډیټر ها خله اوکې دا دواړه سم ټو سم خبره ده اوکې دا مې واچو دته ویل چې ته په سنټر سا کلر دی وایټ کا او چې دا 16 24 500 اوکې دا نه بعد دلته 24 16 500 24 اوکې دا نو تاسو دا سپیس کا موایسو کا فار ایگزامپل ته چې دالري نو فار ایگزامپل دا ته په دې پن کلیک وکړو ایڈوانس ته برای سه مارجن به ختم کې دی ختمه دې باندې ختمه کې ختمه نو پرابلم اوکې دا او دې باندې بچ شکه ماینس پکې نو پاسه ور خزوای سه خو آی تھنک اټس ګډ دا ضرورت نشته شاده به کاپی کو دلته به پیسټ کو اوکې دا بیا به دا کاپی کو دا بدلته دې لاندې پیسټ کو اوکې دا ځکه سیم ټو سیم د خالي ډیجټس بدلول دي اوکې دا نو دا ډالر ساين سره به کاپی کو اوکې دا ډالر ساين وخپل سره ولیکو ډالر ساين اوکې دا نو او سوري دا مال لاندې چې خراب کړل سوري مال لاندې ټیکس په جی چې پټ کړل اوکې دا دغه جنه ډایرکټ کر کاپی کو ته دې پاس چې واچو اوکې دا چې کیسه کوېسچن یې ټیل می اوکې نا ان بعد بیا مې دا سرټیفاید چې شدي دا ټیکس مې واخیستل دا به د لاندې واچو اوکې نا ټیکس ته کلیک وکړئ دا بدلته واچي اوکې بیا به دا ډیجټ کاپی کې او دینه به دا ماډول کاپی کې اوکې دا به دغه بل چې هم کوم دا شاته ډیسکرپشن دا کچره دا انر سیکشن لاندې دی واخیسته نه دا مې دغه سیکشن چې لاندې اخیسته ده نه دا یو سیکشن کالم ده دا یو کالم چې ده یو کالم چې ده اوکې نا دا به ان شاء الله ټایم بای ټایم سره تاسو ان شاء الله انر سیکشن سره بلد سو اوکې نه ما ویل کبل سیکشن دی واخیسته نه بل مې نه دخسته جه صحیح اوکې نه مې لاندې دا نامه خستو او ټیکس مې غلطي سره هغه بل کاپی کو دا کاپی کو دا په پاسول چې واچو اوکې اوس په خالي سیو کو اولر به په فرنٹ باندې وګورو اچھا دا ډالر خدا ما سره ډالر ساين بل لاین ته ورته ځکه چې دی لشکي
ماډول هایټ ویډ زیات ده ځکه دا ډیجیټ زیات دي د وجه دا بل لاین ته واچي ده. اچھا اوس په داسې وکړو چې معمولی بدلش کې دالې وچکو چې دا خانسته راسي او معمولی به دالې وچکو. خبره مې ورسېده داسې مې وچکولو ته لکه دالش کې غونډو نستر و نو نش کې مې دته جای زیات ورکاو. دغه څه په ماوس په څنګه چکه په ماوس باندې دا وګوره دا تاسو ماوس ته ګورو چې داسې ډبل ایرو جوړ اچھا شوی. اچھا اچھا بس صحیح ده په قلم دی ونیو صحیح په کالم مې ونیو نو دا داسې اخوا دیخوا که دې طرف ته چور چکوي هغه طرف ته چور چکوي. ډو انډرسټاند؟ اچھا اوس که تاسو وګورئ ما ول دا سیکشن ډېر زیاتې نږدې دي ځوان چې داسې سپیس ورسي لکه څرنګه چې دوله چې سپیس تا اوکې ده نو داسې به وکړو که سپیسر استعمالو او زه به دا استعمالم تاسو که چې کوم یو استعمالو سپیسر مې کړه ده نو پیډینګ نه به 100 ورکو فار ایگزامپل اوکې ده 100 خو ډېر زیات څه 80 اوکې اینڈ سلیکټ ټو باټم 80. اوس لږ کې به دا ماډول بر ټیټ کو لکه دا وینئ دلته که تاسو ګورو دې منځ ډېر سپیس ته موږ ول چې دا نږدې دي لږ اوکې ده نو موږ به دا وینئ په دې سیکشن انر سیکشن باندې مې کلیک وکړو اوکې ده دا ټول سیکشن لاندې کم اوکې صحیح ده بالکل نو په دې سیکشن مې کلیک وکړو ایڈوانس ته رانه دا باندې مې پین مې ختم کو نو دا وګوره معمولی مې ډېر نه معمولی مې لاندې کو اوکې ده چې چور تاسو ته به کار کله کله زیات وسی نو تاسو به کموای هوسو. I think it's okay. صحیح ده؟ اوکې ده. اچھا اوس دینه بعد دا سیکشن ده اوس دا وګوره دا موږ سره چې دی لیست آیکن دی یا آیکن باکس ته پوښتنه نو دواړو طریقو باندې کواسي نو دې لپاره موږ شاخلو دوه سیکشن واخلو نو دوه سیکشن د لپاره به د پلس باندې مرجو دلته به کلیک کو دلته به کلیک کو اوکې ده نو اینه بعد به موږ دا ټیکسټ په کاپی کو هډینګ اوکې دا هډینګ مې کاپی کو دلته په 6 ډاټ باندې یا د پلس باندې وکلیک کو هډینګ برارو هډینګ بدلته ډرا کو او دا به کنټرول وی کو اوس په د سایز معلوم کو چې د سایز شروع ده 17/700 also you can copy of the color okay 17/700 17/22 اوکې دا مې واخیسته اینه بعد بیا دغه دی پوښتنه خو دلته به دا موږ لږ کې چینج کو دې لپاره به موږ واخلو آیکن لیست وختي مو چا اخیسته نو خیر د لږ دی ډیزاین چینج معاملې اوکې ده نو دې لاندې مې دا واخیسته دا مې ریمو کو یو مې ځان ته پرېښو چې دا زه ډیزاین کې به نه ډوپلیکیټ اخلم نو دلته آیکن باکس داسې ده اوکې نو زه په آیکن باندې وکلیک وکړو زه به دا یو سلیکټ کړم اوکې ده انزرټ پکو نو دا وګوره داسې ما سره راغی او کلر یې څرنګه ده په دې باندې به کلیک وکړې وګوره په دې مې پاس کلیک وکړو ماسټر صاحب او دا کلر کوډ یې ماته شو کو اوکې دا نو دا کلر کوډ بچو کو آیکن بیک گراوند لاندې به یوز کا اوکې دا او سایز به لشکي غټ کا اوکې دا اول به دې ټیکس دا ریموو کې دا بچ کې 16 टेक्स्ट था बराई से 16/521 ओके ना इन बाद बोलते शायद कलर द टेक्स्ट कलर वहाँ काफी कुछ सेम टू सेम शिकारियों का ओके ना क्विकली एंड टेक्स्ट कलर दागा दा मुर्सरा हावर कलर इदा लिखला दा हावर कलर मुरा न पलगू ओके ना और आइकन साइज आई थिंक इट्स गुड दा ओके ना